حسن علامت ګڼلی شي. دا سپین رنګ چې سور ته مایلې سوروالی پکې دام د حسن علامت ګڼلی شي. پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه پلنه وه، ځکه پلنه سینه د کلو سمندر زړه علامت دی. پیغمبر علیه السلام د اډوکو مبارک دا سرونه غټ غټ واره واړه نو، بلکې دا به مزیدار او غټ ښکارېده، ځکه د قوي انسان نښه ده. پیغمبر علیه السلام تندې مبارک کلو تنګ نو، ځکه کلو تندې د کلو زړه علامت دی. پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه ډېره وړه نه وه، ځکه عربو په نس وړه خوله ده د عیب علامت دی. هغوی د کوم سړي خوله چې وړی دی مافي ضمیر اظهار نشي کولی، دغه کې فصاحت بلاغت نه. د رسول الله خوله مبارکه اندازې سره غټه وه، او هغې به چې کله خبرې کولې نو انتهایي مزېدارې خبرې به یې کولې. صحابه فرمایي چې کله به رسول الله د خولې مبارک نه حدیث روباسلو لکه چې ګلونه او خوشبو ترې راجوړېږي، او دونه په مزه مزه به خبرې کولې چې چا به لیکل غوښتل نو ځان سره به لیکل کولی شو. پیغمبر علیه السلام به هره خبره بار بار نه کوله، بلکې مشکله خبره به درې پیرې کوله. یو پیره به وکړه، بیا به وکړه، بیا به وکړه، چې صحابه به ټول په ټول باندې پوه شي. پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک د یو بل سره ټچ نو، بالکل یې لګېدلي نو، ځکه دا هم د عیب نه ښیي. تاسو به د ځناورو دا غاښونه کتلي، میخه بیزه غاښونه یو بل سره لګېدلي، دا عیب دی او انسان دپاره هم دا ښکلې نه ښکاري. پیغمبر علیه السلام د یو غاښ او د بل غاښ په منځ کې نرۍ فاصله وه چې هغې به د هغې په حسن کې نور خوند او لذت پیدا کړه. پیغمبر علیه السلام دا نور بدن مبارک چې انتهایي مزېدار ښکلی و. لاس مبارک یې ډېر اوږده هم نو لنډ وه، ځکه ډېر اوږده لاس چې دی دا هم د عیب علامت، لنډ هم د عیب علامت. ګوتې مبارکې نه اوږدې وې ډېرې نه لنډې وې، د دې په منځ منځ کې وې د غوښې نه ډکې وې. پیغمبر علیه السلام پوزه مبارکه چیته نه وه، نه ډېره اوږده وه، ځکه دا دواړه د عیب علامت، بلکې په اندازه ښکلې ښکارېده. او د پوزې مبارکې د پاسه به یو نور سور چې د لرې نه به چا وکتو، هغو ته به اندازه وشوه چې دا امام الانبیا علیه السلام دی. دغه نور به ورته اندازه کېده. پیغمبر علیه السلام دا خپې مبارکې انتهایي مزېدارې وې، پوندې مئینې وې. فرمایي وې دونه مئینې وې چې چا به پرې اوبه ور پرېښودې نه، هغه اوبه به پرې سیده تېرېدې، دا نه چې نښتې به. کومه خپه چې شبړی نو په هغې د اوبه اونخېري، کومه خپه چې انتهایي مئینې مزېدارې نو په هغې اوبه وخېږي. پیغمبر علیه السلام په خپو مبارکو به د اوبه دقه شان ښویدلې او بل طرف ته به دې داسې ووتې. پیغمبر علیه السلام پوندې مبارکې ډېرې غټې نه وې، ځکه دا هم د عیب علامت، نرۍ هم نه وې، دا هم د عیب علامت، مزېدار انداز سره غټې وې. پیغمبر علیه السلام د خپو مبارک دا تلي ډک ډکو او انتهایي پاسته وه. پیغمبر علیه السلام اخلاق انتهایي اعلی و. کله به چې په لار راته نو ښکته به یې کتل، ښي طرف ته ګز طرف ته به یې نه کتل. فرمایي پیغمبر علیه السلام په سترګو مبارکو کې دونه حیا وه چې دونه حیا به یو داسې جینۍ چې چار دیوالۍ کې په حیا سره لوی شوي یا او لا واده شي ویني یا د هغې په سترګو کې چې څونه حیا یي، د هغې نه زیاته حیا د رسول الله په سترګو کې وه. چېرته به هم صحابو ته نیغ نه کتله. پیغمبر علیه السلام اخلاق دونه اعلی وه چې الله رب العزت دغه په اخلاقو باندې قرآن کې قسم خوري. فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. علماء کرام تشریف فرمایي په دې آیات کریمه کې څو تاکیدات دي. واو د قسم دپاره دی، ای والله ان حرف مشبه بالفعل دا دویم تاکید دی. خبر باندې لام داخل شوی دی دا دریم تاکید دی. علا د اقتدار دپاره راځي، لکه څنګه چې اولئک علی هدی من ربهم کې علا د هغه علا دلته راغلی د اقتدار دپاره، دا بل تاکید دی. دا دونه تاکیدات راغلي دي، دا د دې دلیل دی چې الله فرمایي چې قسم مې په خپل ذات وایي محبوبه ستا اخلاق انتهایي اعلی او اوچت دي. پیغمبر علیه السلام د ښکلي اخلاقو مالک وه. د بار خلکو سره د هغې اخلاق مزېدار، د بیبیانو سره د هغې اخلاق مزېدار. روایت ته بخاري کې راځي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یو وارې پیغمبر علیه السلام سره څه خبرې اړولې، د هغې اواز مبارک اوچت شوه. چنانچه دغه دوران کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خپلې لور کور ته راغی. چې کله کور ته راغی ویې کته چې زما د لور اواز لږ تیز دی. حضرت عایشې پسې ورمنډه کړه چې ته دونه شوې ای د ابوبکر لور چې په امام الانبیا اواز اوچتی. پیغمبر علیه السلام خاموش سره د حضرت عایشې خبرې اوري، خو چې کله ابوبکر ولیدو چې عایشې پسې ورمنډه کړه، رسول الله رامنډه کړه د حضرت عایشې مخې ته ودرېږي او لیچې مبارکې کولایي چې نه ابوبکر عایشې ته به څه نه وی، نه ابوبکر عایشې ته به څه نه وی. ابوبکر صاحب واپس کېږي. رسول الله حضرت عایشې ته وایي ګوره عایشې ته مې د پلار نه خلاصه کړې که نه ته یې ټکولې یه، ګوره ستا په منځ او د پلار په منځ کې د زه رالم ته مې خلاصه کړې، ازاده مې کړې. دا د رسول الله اخلاق وه. پیغمبر علیه السلام په لار باندې روان دی، یو زنانه وله اواز
आवाज ورکې اې د الله رسول تاسو سره مې خبره اتره وه پیغمبر علیه السلام امام الانبیاء چې د چا د مخه د دنیا پیدا د ځمکه اسمان پیدا دي په هغه لار کې خپل صادر مبارک غړی او بیبي ته وایي راځه کېناسته ما سره څه کار دی کار ورته خپل هغه بیانوي چې څه ضرورت یې هغه بیانوي پیغمبر علیه السلام دونه اعلی اخلاق وه پیغمبر علیه السلام باقاعده دوستانه تعلق هم ساتو جمعات ته هم توه بازار ته هم توه خپلولۍ به هم پاللی پیغمبر علیه السلام په شمایلو کې روایت دی او دوستو حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه حضرت ظاهر صاحب د باندې اوسیدونکو کله به چې ښار د مدینې ته راته د باندې یو غوټه به ځان سره جوړه کړه د سبزو مبزو هغه به مسجد نبوي ته وروړه او د الله رسول ته به اې د الله رسول دا تاسو دپاره هدیه ده پیغمبر علیه السلام به غوټه پرانسته واپس به په غوټه کې د ښار سامان کېښود دانه چې خالي غوټه به ورکول زما استاد د دوستۍ معیار صحیح تاسو راته ووایئ چې دوسته ته راځي ما کله نو کوک به راځي د کوک په معنا خو پوهېږئ که نه چې دا یو لاس دې دونه ډکیا چې بس دا وجود یې مدله کوک کړي یا چې ما کره راځي چې دواړه لاس دې ډکې چې دا دروازه په خپه باندې داسې وټکې یا دروازه په خپه باندې کولو کې او چې زه درځم چې ما ته اعلی خوراک کېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحب یو بل له هدیه ورکوئ محبت پسې واقعېږي دا د پیغمبر سنت دی پیغمبر علیه السلام غوټه ایله کړه د ښار مدینې منورې سامان یې کېښود غوټه بیا وتړله او دته وی ظاهر د ځان سره خپل بچو له اوسه او وی فهمل ظاهر بادیتنا ونحن حاضروه ظاهر زما کله دی او زه د خارمه پیغمبر علیه السلام د خپل مرګونو سره به تکلف او مزاح بهم کولو اومدي صحابي حضرت ظاهر سے بازار کې ست تجارت کوه پیغمبر علیه السلام پټک بازار کې راځي او د دې صحابي په دسترګو باندې د شاته طرف لاس کې دی د دې صحابي د رنگ د غلامانو هغه زمانه کې غلامان تکتور و حالانکه دا صحابي د عربو قبيله آزاد سره تعلق و رسول الله په تیز اواز کې مې یشتری من هذا العبد او کما قال دا غلام زموږ نه څوک اخلیا نو دې اون پیژنې چې دا امام الانبیاء و نو دې اطلقني پرېمې دا څوک خو د سترګو په ګوتو ګوري دا امام الانبیاء دی به دا نه دی ویلي چې پرېمې ده بلکې روایت د شمایل کې راځي چې دا خپل املا یې راواغسته د رسول الله په سینې مبارکې پسې مګله چې د املا مې برکتي شي فرمای د تبرانی پر روایت کې چې د پیغمبر علیه السلام د لاس مبارک راواغستو په خورولو شروع شو چې قربان دا خو زما د جانان لاستیا دا خو د الله د نبی لاستیا پیغمبر علیه السلام بیا واس کې دا غلام به زمون د پیسو واخلیا دی ورته आवाज کې دا الله رسول ډېر تورم په ما کې ډېر تاوانو کیا پیغمبر علیه السلام په دا وخت کې جمله استعمالي چې د سرو زرو په وبو د لیکلو قابل ده فرمایي نه ظاهره داسې نه ده د خلکو په نسبت بستا قیمت نه خو د الله په نسبت ډېر عظیم قیمت دی دا د پیغمبر علیه السلام ښکلی او اعلی اخلاق وه ملګري ته داسې متاثره وه الله رب العزت د دغه پیغمبر په باره کې او د دې د اخلاقو په باره کې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ای د چار صدی غیور مسلمانانو دا د رسول الله دغه اخلاق خپل کتم خپل جن انفرادي اجتماعي کې د پیغمبر اخلاق را جمدي کا او بیا داسې پیغمبر شوي چې دونه خوبې پکې را جمع یا نو د د پاسه یو رستو کذاب منل دا د دنیا او د آخرت بدبختی ده لہذا غلام احمد قادیانی چې دې سړی کې حب جاه پروت و د کې د دنیا محبت او د شهرت مینه پرته و د خپل محبت د دنیا محبت تباہ برباد کوه په داسې سړی باندې په زرګاو په لکو پرې لعنت ویا داسې سړی موږ څنګه پیغمبر عمر و چې دغه جن مطالعه کې هغه د دروغونه ډک دی هغه د ګستاخونه ډک دی هغه د کنزلونو ډک دی هغه د بدتمیزونو ډک دی هغه د بدکارونو ډک دی هغه د ضعیف بیمارونو ډک دی پیغمبر خو لهیم شهیم وي پیغمبر کې چرم داسې بیماری نشي راتلی چې داغه د عیب سبب جوړ شي پیغمبر شل نشي کېدی پیغمبر بټان نشي کېدی پیغمبر لود نشي کېدی پیغمبر ګډ نشي کېدی پیغمبر کې داسې بیماری نشي راتلی چې هغه د خلکو د پاره عیب وي او خلک ته تخته وکي د دې وجه نه محققین مفسرین فرمایي چې سیدنا ایوب علیه السلام د صحیح روایتونو چې کوم ثابت دی هغه دا ده چې د دې بدن کې یو بیماری و بس نور دا نه دي ثابت ضعیف روایتو کې راځي چې دا غي په بدن کې چینجی شو چینجی به اوچت کو چې کله به پریوته هغه به وي چې د دې زما په جسم کې الله رزق مقرر کړی دی دا اسرائیلی روایت دی محققین علما دې روایت باندې رد کړي فرمایي د پیغمبر په جسم کې داسې بیماری نشي پیدا کېدی چې خلک ته نفرت وکړي زیات نه زیات محققین علما فرمایي چې د ایوب علیه السلام په بدن کې تبه وا یا د جوړونو درد وا چې هغه باعث د نفرت د خلکو لپاره نه و
غلام محمد قادیانی په سترګو بټاو یو سترګه باندې غلام احمد قادیانی په یو جیب کې به ګوړه ګرځوله ځکه هغه ته شوګر مسله وه شوګر به وغورځېدو ګوړه به خوړه او په بل جیب کې به چې کوم دی لوټه ګرځوله زموږ استاد محترم ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه به اکثر درس کې فرمایل چې کله کله به دې اودس ماتي ته کېناستو خیال به نه وه نو د لوټي په ځای به په ګوړه اودس ماتي وچکو دونه بیوقوف هو دونه احمق هو داسې احمق سړی الله پیغمبر نه جوړوي داسې د عیبونو نه ډکه الله پاک پیغمبر نه جوړوي قرآن کریم کې د سلو نه زیات آیتونه په دې دلالت کوي چې الله رب العزت په امام الانبیا محمد رسول الله باندې نبوت دروازه بنده کړې ده او احادیثو کې د 200 نه زیات تر 500 پورې داسې احادیث دلالت کوي څه په عبارت النص څه په اشاره النص څه په دلالت النص څه په اقتضاء النص چې د امام الانبیا نه پس بل نبی هیڅ چره تر قیامت پورې نشي راتلی علما فرمای اخر زمانه کې چې د دمشق په مشرقي مناره باندې سیدنا عیسی علیه السلام د اسمان دراکوز شیا دو کسانو باندې به لاس خیا د مازیګر منځ به تیاریا حضرت مهدی علیه السلام به د دجال په مقابله کې ظاهر شوی اولیاء صالحا به د عیسی علیه السلام سره ملو شیا بیا به عیسی علیه السلام ورته اې د الله نبی ته جمع تمخ کې ته مونږ ته جمع پړاو کا صحیح روایتو کې راځي چې عیسی علیه السلام ورته نه مهدی ته مخ شجامي ته زبتا پس شاته به تور مقتدی ودریګما شرات حدیث لیکیا وی حضرت مهدی چې مخ کې شو او عیسی علیه السلام رستو مقتدیانو کې ودریدو د کې دې طرف ته اشاره ده چې مهدی حضرت عیسی علیه السلام دا پیغام امت محمدی ته ورکول غواړي چې اے امت محمدی زه د خپل نبوت لپاره نیم راغله زه د عیسایت ته تبلیغ لپاره نیم راغله زه د محمد رسول الله د دین د تبلیغ لپاره راغله او دا هغه د دین یو عظیم حکم د جهاد جمدی کولو د پر راغلی ما نو عیسی علیه السلام بم راځي به طور امتی دا نه چې نبی بنئ هغه به نبی خو بیا ما خپل فخر ګڼي چې د رسول الله د امت خدمت وکیا غرض دا دی چې پر رسول الله باندې بالکل د نبوت دروازه بند ده څوک چې دې باره کې شک هم کوي هغه د اسلام د دایرې نه خارج دی د دې وجه نه زموږ علماء حق چې دي ماشومانو ته دا عقیده ښیي چې پیغمبر باندې د نبوت دروازه بند ده زنانو ته دا دروازه ښیي ما دوست حضرت پیر مولانا حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم یو ډیره ښکلې خبره وکړه چې دلته زمونږ یو خور ده یو بچی ده او هغه باقاعده د ختم نبوت کورس زنانو ته پړاوي او د هغې په کورس کې 900 زنانه هغه باقاعده شرکت کوي او د رسول الله د ختم نبوت عقیدت زده کوي قربان شم د چارسدې د خلکو نه دغه شان د خپل علماو مټې جوړې شي دغه شان د خپل علماو طاقت جوړ شي کو نارینه کو زنانه د دې اکابر سره د دې علماء حق سره ودرېږي چې باطل چارسدې ته په کږه سترګه هم نشي کتلی ان شاء الله واده کوئ تاسو کنه د ټولو واده ده کنه چې تاسو به د خپل علماو سره په هر حق تحریک کې ولاړئ ان شاء الله کنه د ختم نبوت په دې عظیم تحریک کې به تاسو ولاړئ کنه الله رب العزت تاسو دا ناسته قبول کیا او دا کوم عظیم شان جلسه چې وشوه الله دې خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کیا وخت ډېر تیر شوی دی تاسو هم تنګ شوی په دې خبرو باندې اکتفا کوم